باب حدیث دے سلیمان ابن حرب ورن پدے کی مخبر شروع کرے و بیان پر خوضنا سلیمان ابن حرب الدیلے اس پیمن کے علاقہ کا منصوب دے اور شعبہ ابن الحجاج مبار باقیری تاجلہ و محدثین واصل ابن حیان احدب زکر و چندو کی جواب ذکر و تحدب ہوئے او معروف ابن سوید مشہور تابعی دے ماتا تو تکنو لیو کہ اعمش ہوئی کہ یو سر شلو کارو عمر کی دیماری دلیو او بسر کی یو بگیرہ کی اسپن ویختنوں تک تو قال معروف ہوئی لابد و عبازر اندر مراقش ابن حضرت بروزر سرا پانا بازا کی حضرت بروزر نم جندب دے جندب ابن جنادہ او دادا ار صحابون دے چرکم السابقون الاولون صلی اللہ صفت گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدار ارقام کی اولاد ابو ذر تفتر لگی دا چیپ مکہ کی او سرید نبوت دعوت کرے دیو ما اولے گو دورو نظام شرگلی سرید لاما لروا بیرون ملا واپس راگے او ایمان دیوی چی او سرید او نبوت دعوت کرے دا خبرے کی جزا اللہ رسول او اللہ یاود بیمان وقتی جرور سے شابی خبر دیرانا بی مخبر میدان سر دو بوبتا کی واغشتا او لگتو خان او لارم مکی مکرمی دا بنو غفار و دوئی دا اہل علاقی سر تعلق لری ذکر وقت غفاری ہوئی خلق غفاری ہوئی غفار سمانا دا خلق ہوئی بنو غفار پا کسری دا غیر سر قبیلہ دا اگر کا منصوب جو ذکر غفاری و دوئی برانم بیت اللہ سرکینا کم خلق بطاوان مغلیر دباغنا اتنل ویاریدم چه اسنت عبرت دبوست دا سے جانا کم چه غیر دشمنی نگارا راکا و نرسے بیمین جیدہ مقبل و معلومات شی ناشنا خبر چه خلق کئی نو خلق کئی بینیا بیما خام شو بطاونا لگیدہ حضرت علی براغی چونکہ دا ملمنو خدمت دا بنو عاشق فضیمہ ایمان دوی چه میلمان دسکے دلتا اقلی مقصد دلری پوراوی بیچینا برادا ما سارا کورتا بلکور تیبود کم روٹیرا ماردیو پشپا میں دے رکھنا ندتا پوسو کناما زیاری ادم چیزے نچے تدادا مطوری پاک دشمنی ضرر راتا ہونا نسا ویمان کیا حال کیفا اگر احیانو جی تمام عمریل مرانده مسافر مرانده ویسار لبیا ماہم شو بیا اللہ جو اشارہ کا ملمت جو مقصد داند ملو مینا بیرادا کھولتا بیگور میدان سارا بوتنا ویچی کویت لما نبیا ندغا ککنما ودر مشپی بیا بوتنا ایمان دوی ملمسی تراغلے لا خدری ودر دیرے کری قلم ودمرا وقت ندیرے میں یو خبر دلتا کون مجھے چاہتے ہیں نہ کہنا میں بالکل نہ کہوں میں چیر دلتے ہو سلی جنا موت دعوی کرینا دلاغت پتہ لگ کے روش دیما معلومات اصلا کسی گئے وی ماں دیوی کی دعوت ہمارا خشوع ماں دعوت مر گئی او زبر والا صاحب بولنا وی ماں دیوی کہ بلا رجو دشمنان ایڈیر نہ پردر کوئی ایدم چتا تسو ضرر در گئی نو دا یا متیازو تکینم یا با دیوان تا ادریگم ساملے با سامو تنی ارزا جس اکتار گمانو کونه کی جدال دمال کرے گئے تو ادریگی ماتنو زبدا بانا جوڑو میں جدال دمال مرگر نلی گورو زب متیازی کن او ساملے سامو مودی ہونے گلا کوئی پتہ نہ چلے دارے اور خامتا و رسولہ بے رسول اللہ مبارک میں ہوئی دعوت ایمان راکا اللہ مسلمان جو کہ مسلمان شو میں دا کلمہ خودت پڑھا نہ ساتا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ابو ذر زخبل وطن تلا یو وقت بالا اسلام رالی
غالب کی نبیا مرازی استا میں جدا سے چتر ہوں بسرالم دا بیت اللہ خواشی او پدور میں کریم نشادت ہو بے کافران راکون شولی فواد شوروں کوئی حضرت عباس راگے او دیت اخلاص کرنے کم وقت ہو ساس و تجارت قافلی اللہ پدر بنور بار پر خواہی تیرہ شہر بدی ممل کا قافلہ و بکم تجارت نبیا پوزے بیت اخلاص کرو بیچے دمش بیا میں چلا ہوا ہے بیا خلق راہون بیا جا عباس خلاص کرو بیچے درم بیا ہوش کرالم او لکتک شو بیا میں چلا لگلی میں شہدت روالا بیا کافران راہون بی وحلم بیا تی عباس خلاص کرو تی ظالمانو در بخوازم قافلہ دی لا مدد بند کی بیا بسکم بس رسول اللہ مبارک راتوی کے بوزر دس پلے لاتے تھا دستان بخد غالب کی بیا براز دے دا مسلمان بیا چی رسول اللہ مبارک لخد غلبور کا دیرات مدینہ منورہ کی اس نے او دلی ابو ذر دا خبر استاس و مزین کی پلتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمرہ اوصاکو من حیث العقوم و ار یو صفت بہر صحابی کیوں و یو صفت صحابی مستقل تقسیم شوئے لگا دا بہادر صفت دا بہادر عمر کے پروت یعنی دا سے بولنا ہے دا سے بولنا ہے کہ دا پیغمبر دا بہادر مصداق بولن عمر تا دورا کہتا دا حضور پاک دا صحاب مصداق بولن عثمان تا دورا کہتا دا پیغمبر علیہ السلام دا زہد صفت بولن ابو ذر تا دورا ابو ذر یہ زہد بروتو انا احادیث دا رسول اللہ مبارک دا دنیا دا مضمت احادیث کہ دنیا سر تعلق مساتے اور خیرت دا توجہ رکھے بس اغا حدیث دا پڑھ کے پراتو دا جمع نماز بالکل قائل نو زہد دا حساب فکر بالکل دا جمع نماز قائل نو دا پور جوڑا ولو قائل نو بس یو غلام دا خدمت تفاد عیسیٰ علیہ السلام سر بیو مسواکو یو سر لوٹاو یو سر گمندوا او گر دیتا نو یوزر چا پلختیو بس کرے نو کوبو ہے لپلا پہ اوبرا واقشتے نو دوی دا دی لوٹے کارکو دا دی کوارو لاسو نمغشتے لکھیں گی نو لوٹے موردو نیو سریو ماما خوبوان جوڑے نو کتی گیرا کیروالو کتو گیرا سامکلا وی دا گومن سکارکو دا دی نمغشتے لکھیں گی نو گومن دے وارد آپلا بس یو مسواک و یو عیسیٰ علیہ السلام دا قائندگی دکی دا زخد بروتو دا حضور پاک ناغا حدیث ہوئی دی کہ رسول اللہ مبارک گلا وفات شو دا ابو ذر نو پر دانا پا مکی ہوئے چاہتا ہے جن جگانا کولا نو دانا نفس کنگیو او مشر صحابیو او من الاولین السابقین و خلق و احترام کرو نوار برالے جی 4 روپے درہم بازار کے نو آنا بیرونی بدا پٹا درہم کئیو من النار بدی بتاتا وہ کہ دار ملاوی کی جمع کوا 4 دینارو کئیو من النار دادا قول دام دخان پتا بدتاو لگی یوم یحما علیہا فی نار جہنم وتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون دا بخال فتاوی چاپا پور جوڑ کر دی بواقی دروازه بے والا سڑی بلا ویدائی سے جوڑ کر ویدار کو بدون مردشتا اور پورٹے بیٹے شلاق ہوئیستا دا پیسے دا خدا اعلان کی وجہ نہ لگے جہان کی وجہ نہ لگے چی کورونا پہ جو ہے چار سال مقبول اسو بلا سکے یا دا پہ سکائی ہے دا پہ جتن جہان دا اس ولی نہ دی چیا سرکبے چینے بدے سکے دا ساتم سرم دونوں مردشتا نہیں مختخر کر خدا اعلان کیوں لگاو اور ٹکس پہتے ہوئے اس پر وچه چا سره بمانو وته بوزر په تشراق استا ویدا ګناه د جمع مال ګناه دا ناروا دي او هغه نصوص چې قرآن شریف کې راځي هغه د استعمالو نو خلک را حضرت عثمان صاحب پسې ویره د مهرباني او د بوزر نه مخلاص کړي
گا شام تا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زمانہ اگا ورطم نو انت غسر جکڑے دا آیت الذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ معاویہ سے وطوی دا پہفتہ کافرانو کے نازل ابو ذر میں داخل پہاق کمنے و درون پہاق کمنے تخپے گے کذا خپے گا او چې الته مو چا کور جوړو پلس پیسې ستا او د چا سره به مال دولت او تجارت د بازار کې وګرځېده شلاک پیسې ستا هی دنیا پسې روان یې آخرت ته یې آخرت بس تا نو حضرت معاویہ سے سوال جا خط راولېږه حضرت عثمان رضی الله عنه چې بابا جی نه مخلاص کا مهرباني وکړه هر چا سره جګړې دي روزانه لته پیسې وکړم او حکومت وچارو عثمان رضی اللہ عنہ بیا رو مدینه منوره نو بیا جګړې وای چې چا سره وخت صحابه وا هغه به امتاز ورکاو داسې کې دونه قیمتي اسراف ته شروع کړل په دې باندې درې غشتې دوه باندې غریبانو له ورکړې او وتا بس دا خبرې به کولې اخر کې حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ورته وی ابو ذر طلبه ته ودا ربنا قسیم وتوي دریاز نار د مدینه نه په قسیم ورغلینا دا قسیم د مدینه منورې تقریبا په میاس کې حواله ده ته معنا ده رب دې ته د حضرت ابو ذر خبر مې لري نو الته وسه چا ولا په مور ورته به ګورا رب دې ته راوستي د مدینه نه وې کپا ما یو غلام حبشي اذا اوس کې عمر سری وی اب مقرر کی د پیغمبر خلیفہ د بیعت انت اوسید تو چې انت اوسید لري ورته زیاده مو بل اختصار انت غریب نه جوړ شو یو یې خلا و یو دی غلام مثلا بیا غلام خاص نو یو خلا یو دی پاتې شو په یو ځنګل کې غریبانو سیدل په یو خیمه کې نو دینا جوړ شو نو چې نه جوړ شو نو خلک ورته ویل زه به تا سره څه کوم ستا علاج یې ونشم کولی او که ته مړ شوې دلته نو تا سره به زه څه کوم نو حضرت ابو ذر ورته وایي داسې کار وکړه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې ابو ذر په دنیا کې به ته د خلکو نه ځان له یوازې وې او چې مرې نو ته به د خلکو نه ځان له یوازې وې او چې د قبر نه پاسې نو بیا به یک تنها روانې یوازې او چې جنت ته ځې نو یک تنها به روانې جنت ته به ما راولېدلې او نو داسې به وکړې چې کله زه مړ شم نو دې لارې ته به کوز شي یو قافله به را روانه نو قافلې والے ته وویل چې خدای مبارک دلته د پیغمبر علیه السلام یو صحابي وفات شوی دی راشئ جنازه یې وکړئ کفنم ورکه او قبرم ولا وکړه الله به سره مدد وکړي نو دې غریب په هغې کې وفات شو نو ښځه یې کوز شوه دا د ځنګل له لارې څخه واقعي قافله را روانه نو اواز یې ویل چې خدای مبارک زما خاوند دی او سپین ږیری او صحابي دی او دلته وفات دی او بېکسه بېزوکه یو اسم نشته نو راشئ مهرباني وکړئ ما سره هغه سنبال کړئ د قافلې یو څو کسان لاړل چې ګورو چې دا څوک صحابي دی چې ویې کتل اوهو دا حضرت ابو ذر دی چې د رسول الله مبارک ورته ویلي وو په تا کې به زهد د عیسی ناخوښه دی نو بیا دوی راغلل نو قبر دفن یې ولا وکړ او جنازه یې پرې وکړه او کفن یې ورکړ او باغ رابرده کې دفن زمانون دا صحابه ویل څنګه د پیغمبر په یو خبره کلک ونه باسي او هغه نصوص چې پیغمبر مبارک د دنیا د مذمت ویلي او د دنیا نه د اعراض ویلي زهد ورته وایي بس هغه نصوصو باندې عمل وکړو ربطه کې خپل ژوند تېر کړه ربطه کې لیکن د پیغمبر مبارک په هغې احادیثو مکمل عمل یې وکړو نو وایي معروف ابن اسود وی ملاقات شم د ابو ذر سره جندب نوم لیکه جندب ابن جناده برابر کې وده حلتون یو جوړه حله کمیس او
لندوي یا صادر او لند د کمیس په ځای صادر درو او د پرتوب په ځای لند وي. وعلى غلامه حلة یو سره غلام مفرده جوړاو. فسألته عن ذلك ما تغري تاسو چې تا غلام ځان سره ولې مساوي کړی؟ غلام او مساوي دي تا خو چې تا جامه مسترا اقصد غلام ده او د غلام جامه کمزوري وي یا د غلام سره به پرتوب وي. هغه زمانه کې خو غربت و، یعنی د پرتوب په ځای لنګ وي، لنګ هغې ته ازار وایي. دا ذهن کې واچوئ، د پرتوب په ځای چې کوم موږ ورته لنګ وایو عربی کې ورته ازار وایي، او د کمیس په ځای چې کوم صادر ځان نه دا وایي عربی کې ورته ردا وایي. ردا د کمیس په ځای چې صادر او ازار چې د پرتوب په ځای کوم صادر دا وایي ځان هغې ته وایي. نو دا دې ولې کړي دي؟ دا ستا په شان د غلام یو شانې نمبر یې. نمبر دو دا چې هغه ته به یې صرف لنګ ورکړی و، دواړه دې ولې ورکړل؟ دواړه ویلی شي. وسألته عن ذلك چې دا ولې دا سره د غلام برابر کړی، غلام خو برابر دي. فقال ابو ذر اني سابقت رجلا ما یو ځل بد رجل یو رجل تا سب نه مراد هغه کلام فاحش نه دی، هغه کلام چې بل پې خفه کېږي هغې ته سب وایي. سب یصب سب. نو دا یو هلک و، ده ورته ویل ته خو تک تورې او مور دې توره ده، ای د سودا ښځې د تورې زویه. دا پیغام مې ورته دا سب شو. فعیرته بأمه ما ورته شرم دا کې دا تفسیریه شوه، تفسیر د صحابه ته کوي. ما ورته کنځل نه کوي چې پښتو کې ورته مونږ کنځل وایي. ما ورته ویې مور ورکړه مو چې مور دې تکه توره ده. دا خبره نه وه، ځکه دا توروالی خو الله پیدا کړي په سړي. دا خیال ساتئ مولانا، دا خلقت متعلق به چاله پېغور نه وایي. ستا ان تور ځکه د الله ورکړی، ستا پوزه توره ده د الله ورکړې ده، ستا سترګې غټې دي د الله ورکړې، ستا غوږونه داسې دي د الله ورکړې، ته لنډې د الله پیدا کړې، ته طویلې د الله پیدا کړې، ته ړوندې د الله پیدا کړې. دا پیغور به چارې نه ورکړې. دې باندې الله ډېر خفه کېږي. زه چې د دې کوټې بد ویم نو کوټې ته پې سزارم دی. دا بد د ګریکار د صانع دي، کوټه خرابه د صانع بد دي. نو چې انسان د په خلقت کې د بد ووی نو ګویا کې تا په الله الزام ولګوه. دا صانع ته نسبت دی. که زه د یو موبایل بد وویم چې دا څه خراب دی، نو موبایل چې چا جوړ کړی دا هغه ته نسبت دی. نو دا صانع ته ولې نسبت دی؟ او هغه اوصاف چې خلقتا نه دي او هغه د په ځان کې په زور پیدا کړي دي، لکه دی کافر دی، فاسق، فاجر دی، نو ورته زجرن ویلی شي چې خوان شي مونده کې. اما د هغه په وس کې دی، شکل خو زما په وس کې نه دی چې زما شکل مسلم دی. قسم دی ډېر لوی حضرت عطا ابن ابي رباح څومره لوی تابعي او محدث دی، د هغه نه بېکاره بدرنګه. حضرت بلال ته نه ګورئ، رنګنم تور و ژبه کې انسانان صدقونه. نو دا پیغورونه یو بل نه ورکول او د خلقت متعلق دا سخت جرم دی په فطرت ولګي، ګناه کبیره ده. نو عیرته بأمه فقال لي د رسول الله مبارک ته مې خیال نه چې دا موجود دی، یا خیال مې و خو ما یې دا څه خبره نه ده. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه دعوة شرم وواجه بغرفة محجمة لكورانا إنك امرؤ نخو يوصلي وفيك جاهلية وذاك جاهلية برده، يعني خاصة جاهلية تكبر دعوة جاهلية إسلام نمح كما قال خدا بيغرون والقل إسلام خدا بيغر ختم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. لا فضل لعربي على عجمي. دا فضیلت نشته. دا بیا خبره چې عربو ته ورکړل نه کېده که د پیغمبر قوم دی، دا جدا مسله ده، لیکن فضیلت د خدای په نزد لا فضل لعربي على عجمي.
ولا ابيض على اسود نسبین پتو الا بالتقوى. تک ټول جوړې او مسلمان دی او تقوا پکې شته. اصل د هغه سپین کافر چې اسلام پکې نشته یا فاسق فاجر سپین سور دا هغه د خدای په نسبت بدل حمزه اصل چیز په ایمان دی او تقوا ده او نیک عمل دی. کلکم بنو آدم و آدم من تراب. رسول الله مبارک فرمایي ته دا وایي چې زه خو سپینې مولادل ټول دی نو د آدم اولاد یې ټول د خاورو نه پیدا او ټول انا خلقناکم من نطفة ټول د نطفې نه پیدا خپله سزا وګوره. دا خو نشته چې یو د سرو زرو نه ناسوک پیدا دی او دا ټول د څښاک خټې نه پیدا دی. ټول من صلصال من حمأ مسنون د څښاک خټې نه پیدا دي او بیا هر یو د نطفې نه پیدا دی. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر بالأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. لما لكم الله فاطمة ونطفينا وعلقينا فعلا ولا بيقول بناشا إنك امرؤ يوصلي فيك جاهلية تاکہ جاہلیت تے تقدیر تا بغیر ضرورت نشتا یعنی جہالت تے یا وسط تا جاہلیت تے یعنی صدا ہوئی تا موسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام نفستر دا حضور علیہ السلام پورے جدا کما زمانہ ہو دیتا ہوئی اگر کہ یہ دین سماوی طول ختم شیور شیر عیسائیانو شرکونا شروع کرو یہودیانو شروع کرو یعنی سخاص دین نو تاکہ خوبی دینی دا جاہلیت داما یا جاہلیت کا اسلام خلاف نہ خبر دور دے تو خود اسلام نہ خبر ہے یا وہ سب دار خلق درگیر کے کم جہالت داری جہالت سے دا قرآن و سنت دا علم نہ بغل تاکہ فاکشے اخوانکم خوالکم پیغمبر مبارک مطلب چل خیر ستا سرونا ستا خادمان دی. خوال جمع دا خائل دی تابع دا ہوئی خادم دا ہوئی خوال جمع دا خائل دا تابع دا ہوئی خادم دا ہوئی. نو اصل دعوہ کہ خوالکم اخوانکم خوالکم ستا خادمان ستا سرونا دی. نو عکا سے ہوگا دا پارا دا مبالغے بکا خدا وچی مشبہ بھی دا عدد حمل چی کو مشبہ ماندے زید الاسد ہوئی خالق دا مبالغے دا وجہ زید الاسد زید الاسد نو مشبہ داشت نو جی الاسد زید الاسد یا کدا زید دیر جات بہاندری نو بیا خالق عکس التشبیح گئی وی الاسد زید الاسد زید نو لیسا ذکر والانسا لقدیرین دی وکان خدا وجه داستی ویلوی لیسا کنسا کر ذکر خدا خدا سڑی پشانی نو النصر لیسا ذکر والانسا حکس کا تشبیح گئی دا مبالغی دا وجنا نو دلتا کہ مبالغ شوا دورہ کی دو سبق ایمان چاہیے سواب باو گھٹے اصلاف سواب کو بدی کیڑی گئی سواب ہوئے ارمان دل چاہتے نہ کرے اصلا سبق پر مورا چاہتے سواب فاتحہ جی کافی در سبق ہونا کرے اس طرح کیا در اسلام کا مورا جزاک اللہ اور چاہتے ہیں وقت بردشین چاہتے ہیں ذرا دیتا قرآن بلا نہیں مانا نو ذرا علیکم السلام زمایو بخوان زمایو ماشوم واسو خیر واده شوی ده واروا نو چې زه به کور ته رالم نو ما به هغې چاپي به په خپو بدله ګرځېده یو ځل ډېر ناوخته رالم ستړی وم نو هغه پټه شوه نو مور ورته وي بابا دې ستړی دی ورشه که نه چاپي ورته وکړه وایي دې بیا بس که نه وایي زیادت مجھے نہیں ہو ماشوم وغیرہ ماشوم بیٹا یہ بھی آپ بس کہنا بھائی نرما کتاب کو گئے بس کہنا چلا اپنے شیئر بس کبھا مجھے تابو خرم ہم نے ارمان دا کرے خواہ نسمے ہوئے خوالکم اخوانکم خوالکم عکس و تشبیح شوا بلے وہ بیگے گا ان سے سامانی کشتا کرنا ہے تبانا مبالغی رہی الاسد و زیدو یہ دیسو یہ
سدي ده بدل أسد حمل نقوما دي عين أسد دي ده حمل بقوما ندا عكس التشبيه شوان فكار داسي وجداسي في خوالكم ساسو قادمان كإخوانكم يا إخوانكم ساسو رولدي ويروني أم مسلمان المسلمان ورضوا ولا وجد الداعي إنما المؤمنون إخوة نمبر 2 قول آدم عليه السلام أولاده مجد يوم ديك أولاده ديك أولاده وبتخلق مجالا نرموه نرموه شوية تاسو نده عكس التشبيه جعلهم الله تاكد وتبيغور دا غلامها تجد وتبيغور دا جمهور دكتورنا دا غلام جعلهم الله قرردهم دي خوارج غلامان الله تحت ايديكم ساسو دا لاستان دا لاستان دنا مراد حقيقي لاستان مراد ستاتاري تجي بلاستان واشارة كيرتا بردي تجھے کمشینہ مانے کیا ہم مانے کیا تجھے روڑائے ورکیا کوئی بات کہتا والا نوار کیا قریب بدا کم لینا کوئی اسم خلق کوئی دے غلام تا نوکر تا امسایہ تا خلق سوئی بیالا کدا زمان دلاستان دے تا تاریبان زمان دلاستان دے سو جدو تا کم حکم کو نا حکم کو مانے نامانا نوچے ارکل اللہ ستا دلاستان دے کن تو خون خلے را دلاستان دے کولے شکا हम इंसान तम इंसान हम का खुदा बंदा तम ना खुदा बंदा नुतम खुदा पाक दारा लास्तान दे बोलिश वमन अरसु जिबिरूदा दा माशाअल्लाह पैगंबर मुबारक खलक भाई इस्लाम बोला बिशरो करे दारू भाई दादी जमाने दे मसाजिर पे इस्लाम के नुकसान दे इस्लाम नमाज के बोला बिला रवान अनर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बल्कि रकम ज़माने दा गुलाम सिस्टम रवान इस्लाम यकम नशो खत्म होले यकम खत्मोना उनके सकराने तला दका अर्जा से बिल गुलामान जब हर पर इस्लाम का तवज्जो न हो करे तो तरीका खत्म करा तारे सवई ये गुलाम स्टार हो माशाअल्लाह स्टार हो और बंदे सवई ورم اسلام خاتمه کړل په طریقه وی ګورا چې قسم دې پر کفاره ورکې مرایې ده زهار کې دې مرایا نه ده روزه کې مرایا نه ده قد خطا دې کو مرایا نه ده او پیغمبر مبارک نے فرمائی تو ترغیبات ورکې چې اوسري او غلام آزاد کړو چې دا څونه اندامونه آزاد کړ دا ټول اندامونه باندې د جهنم د اور نه ده څونه ترغیبات ورکړي और सोने साथ करी और सोने तरगीबात ورکړي نو د تسوي روه ورکړي ستان لاستان دې ته په من هغه څوک چې ورور د غلام دی د لاستان دی وليطعمه دې ورکړي هغه راوړي مما من تبعيد دفاره بعد الأغن دې خوري ويلبسه دې واغوندي مما لا أغن يلبسه چې اغوندي ولا تكلفوهم او مكلف دې نه کړي بیان ورته خوځ دې زمير راځي ما داسې زین یغلبهم چې باغ غالب شي دونه کار به مکه او چې غیر شي چې غالب شي غالب تا یا هو دې نشم کوله او دې وحی بیا تاسو مکه داسې کار باندې مکلف کړي دا قواسي او اسباب ظلم مکه او دې مکه غیر کلفتمهم او قدیم مکلف کړ فقال کار ولا غواشي یغلبهم لکه یو ډېر له خاور او تعالی دې دا مخام پورې پور درسه اخبار نشي ګولې نو فاعینونهم تاسو سره بیا مدد باندې ضرورت دی یو کار دا ختمول غواړي او اخبار نشي ګولې هغه سختيږي غالب کیږي نو مدد وسره پای خبره سره معبود سوی وليلبسهم ما يلبسون سره جواب وشو ورته پیغمبر علیه السلام مقصد مواسات او څه شی وایا مواسات من د تبعید لپاره دی دا نه چې تسعه دی ولا ورکا بعض دا هغه نه چې تعاون دی بعض دا هغه نه لیکن د مساوات پر عمل کوي دا پیغمبر مقصد څه مواسات سمانه وي مواسات ویو کنه دې کا من د تبعید لیکن د بچاو عمل کوي او مساوات دا د خیر رګړ کوم د سره مساوي کوي ما کومه جوړه دا جوړه وداري ویشي نو سراشا مناسبت دا واپسا شو انك امرؤ فيك جاهليه دا جو له ورسا مناسبتو ورا ترجمه الباب تو المعاصي من امر الجاهليه دا معصیت
چې دا غلام ته د پیغور د مور ورکړه، نو دا یو د یو سره مناسبت و. او وختینی لومړی حدیث چې کوم و اذا التقى المسلمان بسيفيهما، هغه د جلساري سره مناسبت و. ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بشرك. لفظ کله مرتبی کله غیر مرتبی، دلته غیر مرتب شي. جو د یو سره مناسبت اذا د امر د جاهلیت المعاصی او کفر نه دی، د کفر وی گناہ کبیرہ کفر وی، نو بیا ورته پیغمبر مبارک ویلو چې ایمان نن تازه کا ولې کافر شوی او خل سره نکاح دوباره کا، نو نه ورته توبې وی، نه ورته د ایمان د تجدید وی، نه ورته د نکاح د تجدید وی. معلومیږي چې دا گناہ کبیرہ باندې سره ایمان نه راوځي. یو مسئله کنه نو په چار راغلی، په خوارجو، په معتزله او په مرجئه هم راغلی چې د معصیت ضرر نه رسوي. دا د ده پیغور یو معصیت او پیغمبر مبارک په اصلاح د جاهلیت یو پیغور یو معصیت دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطلاق د چا وکړ؟ مولانا صاحب د جاهلیت دی په وکړ. په هغه کله ته مکه اعتماد وکړي دا ګلور کوي چې وایي دا څه واجوړې ولنه چې ویني ولنه چې ګار ولنه چې دا کې تاسو ته پیدا کړو. ما ته تکلیف نه تا ته پټه زور کاوه ما کېدا زور پکې نشته ورپسې شام تاسو په خبره ورسېږئ نو ما سبق د باچا نه لري چې فکر جاهلیت زمانه کفرن نه لکه معتزله خوارج چې وایي بیا به ورته چې ایمان تازه کا، شهادتین ووایا او بیبي سره نکاح دې تازه کا، او داسې نه لکه مرجئه چې وایي چې معصیت ضرر نه رسوي. دا د اطلاق د جاهلیت پیل شو. دا په مناسبت د باب سره شو. اوس به راشو مسایل مستنبطه ولا اولینا یو دا د حضرت ابوذر په حدیث آمد په کومه طریقه او ماشاءالله پیغمبر مبارک ورته مواسات کوي، خیر ښېګړه نه ده تغییر دی او دې په سم چا باندې عمل کوي او مساوات دې دې کار سي باندې دا صحابه وکړي. او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تجاره مصر فتح شو. حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه گورنر او مصر فتح شو. عمر صاحب مصر ته او تاریخي دی د یو سره غلام یو دیو نو چې په لاره وته نو چې سمند دی به ابو عمر به رسو غلام به اوښ نیولی نو چې کله به نمبر د غلام راغی نو یې تود به رسول شه د اوښ پړی به عمر نیولی و امیرالمؤمنین. غلام وایي دا امیرالمؤمنین داسې مه کوه ته خو امیرالمؤمنین یې نو داسې به نه کوې چې ته پړی نیسي او غلام دې بره ناست دی امیرالمؤمنین دې لاندې ناست دی هلې پړی نیسي نن سبا په سوقو کې داسې ته به پړی نیسي او زه بره ناست یم. عمر کو جذبات جو جواب غلام غریب دلته ورته سره ورغلی د خدای په اذن او اتفاق ته ګوره چې کله مصر ته داخلېدل نو نوبت د چا راغی دا د عمر د پړي نه نیول نو خلک ورته ویل صاحب داسې مه کوه دا خو تا ته به اوس د عیسایانو او د یهودیانو علما راځي او لوی وختونه به راځي نو هغوی به وایي چې د امیرالمؤمنین پړي نیولی دی دا ستا شان وینا زه د پیغمبر په سنت او عمل د اقامت د وجې نه شم پرېښودلی. داسې زما پیغمبر مبارک په سفر کې کړي دي چې په خپل نوبت کې باقاعده ګرځېده او پړي به یې نیولې. نو د یهودیانو د عیسایانو ملایان صاحبان راغلل نو هغوی خپلو کتابونو ته کتل هغوی ته خو یې ښودل چې دا میاشت کې کوم روان دی دا امیرالمؤمنین دی نو چې ویې کتل ویې دا ستاسو خلیفه نه دی دا نه دی دغه اوصاف نشته کوم چې د آخر زمانې د پیغمبر د خلفاو اوصاف نو ویې نه دا نه دی دا پړي چې نیولې دی دغه دی ویې دا ولې ویې دا د دې وجې نه چې دوی په مساوات معامله کې دا یو په هغې بله مسبولیان د یهودیانو عیسایانو ته خدای پاک مسلمانان او بیا یوه کې لمن نښتې او ناغشتې لیدلې وه نو حضرت ابو عبیده بله نوې جوړه وه اوس به سره وختونه ملاقات کړي دا نوې جوړه واچوه دا خیرنه ده چې مزین ښکاره کوي نو عمر ته جهکوي سې ځان له وګرځوي
بستن مخبلا او کفا بالایمان زینتا کفا بالایمان زینتا د ایمان دخلا والبل نشتر او بیا د یهودیان عیسایانو په بازارونو کې جلکې کېنولې د مثال او هغوی د یوې ځان ډولي کې او دا مسلمانان خطا کې دا برباد کې نی به تاسو له راځي سامانونو به راوړي بازار ته نو نرمې خوږې پستې خبرې ورسره وکړي ځان ته یې رامایل کې د سره به د مریم کې باغ یې مجبوره کړي واقعي د مصر خلک ما لیدلی دی ډېر ښکلي خلک د مصر په خلکو کې یو خاص نمکیني ده چې هغه په نورو خلکو دا نه چې تک سپین دي خشته حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئے سب پر انشاءاللہ تذکرہ جوڑی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئے کوئی کہ کیا مصر خزہ نہیں کڑی ہوئی لاون دے لاون ہوئے سب یہ رو خزہ نہ رہ گئے باہر گئے دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نو جدے ہوئے نو حضرت ابو عبیدہ لخکر کے اعلان ہوگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم اب ایسے کہے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن اذا آواز دیو کو کہ څومره لخکر د مسلمانانو نیخت سرونه ښکته وکړي یو مصری ښځې ته چا کتلی دې ته ایمان نو خلک به راتلل د دوی په اخلاقو په کردار به مسلمان یې نن د مسلمان د کردار نه خلک تښتي او کافران کېږي دا صحابو کردار او د صحابو اعمالو او د رسول الله مبارک اتباع او د سنتو نو دا ګوره نو دې څه وایي دې نه څه معلومه شوه چې دا مماسات دی ګوره دا مساوات نه دی رسول الله مبارک خپله فرمایي چې غلام ته پخلی وکړي نو یو لقمه دوبله ورکړه دی نه وي ځان سره کښېنه دی مې ویلي کښېنه حدیث کې شته چې کښېنه او که دې نه کښېني شرف محسوسوي یو لقمه دوبله ورکړه ځکه ګرمي او دوږې خو په دې غریب تېر شوی دی نو ورسره احسان کوه دغه رنګې چڼې دله ډوډۍ راوړي دا تاسو د دې کې مثال دی چڼې دله ډوډۍ راوړي ځان سره کښېنه او که ځان سره نه کښېنې نو خیر دی یو لقمه دوله خشته ورکوې دا بچې دلته وخوره که هغه شرمېږي کښېنه او که شرمېده نو دا چل ورسره او که دا نه کې قسم په خدای په لاره د ټول شیخان نه خوري ګورئ پخوا مونږ ماشومانو دې طالبانو نه ډوډۍ راغونډوله ورکو مونږ کنه باباجي سره به زمونږ د وړې د بلا طالبان نو چا سره به چړې نه مونږ به ډوډۍ راغونډوله نو چې کوم به پکې زبردست هډوکې مډوکې راغلې یا پولاو لار کې به د هغه مونږ وشغاوه داسې به هم دې ووه چې طالبانو له تش هغه باټینګڼ ماټینګڼ او هغه شیان میان راوړل نو ګورې دا یاد ساتئ دا یاد ساتئ هغه عبدالقیوم چې ما سره خادم دی هغوی ما به طالبانو له وظیفه غونډوله بیرته یو خان دی هغې حجره وه نو د خان په حجره کې هلته یو بوټی و د هغه بوټي په ویښ کې مې دا نه پیالې پټی ایښودی وه پیاله به پراټه راکوله دوی به او چای به یې معنا و نو بس د بوټي سره به کېناستم چای به مې وڅښله پیاله مې ځان له مخکې نه پټه کړې وه مې ځان له ولیدله پراټه به مې وواله نو دا ټول ګورې دا چغې ستاسو چغې روزي رسان دی که نه څه چې دی لکه روزي رسان روزي رسونکي نو چې مجازي روزي رسان دی او ډوډۍ راوړي دا دې نه مسایل وباسه که نه مسایل مستنبطه هم دې ته وایي نو دا معلومېږي چې ابوذر په آخره زمانه کې په رابضا کې یو دا شوه او د پیغمبر حکم د مواسات په مساوات حمل کړی و یو دا شوه او بل دا صاحب رجلا چې هغه به د مور مو پیغور څه کې چې په صفاتو خلقیه به پیغور نه ورکوي په چا به پیغور نه ورکوي په صفاتو خلقیه چې چا کې خلقي صفتونه پیغور به نه ورکوي دا ګناه ده ګناه کبیره ده او ګناه کبیره باندې اطلاق د جاهلیت کېږي دا دې بله معلومه شوه او دا هم دې معلومه شوه چې سړی د ایمان نه نه وباسي او دا هم معلومه شوه چې معصیت ضرر ورکړي اطلاق د جاهلیت پرې وشو او دا ترحم په غلامانو کې ثابت شو چې به غلامان رحم کوي ترحم په غلام
تشبیه پکې راغله د مبالغې د وجې او زه غلام ته یې وویل ګوره دا دپاره څه شفقت او د ترحم او جعلهم الله تحت ایدیکم څه دا د الله احسان دی چې ستا د تب د هغه لاندې کولی شي او دا معلومېږي چې خو غلام ته به چې ته څه خولې هغې نه ورکې او چې ته څه اغوندې هغې نه به ورکې ولا تکلفهم د حد نه زیات شي ورپې نه بار کې چې دا وکړه که دې مې بار کړ نو مدد به ورسره کې نو ترحم علی الغلمان په غلامانو په ویندو باندې حسن سلوک د ویندو غلامانو سره حسن سلوک حسن خلق هم ورته ویلی چې ښه خوی او ښه دغه هغوی سره ښه سلوک کول دا ورپسې شه فضلوانك عن جبلي أما شيء من ذلك أخرجنا قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا بشر قال حدثنا محمد بن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها اليظلم بأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم باب ظلم دون ظلم مخکې سره څه مناسبت دی ګوره مولانا صاحب مخکې درجات د کفر ذکر کولیات دي یا کفران العشیر اوس درجات د ظلم ذکر ضد ایمان دی یو ظلم ان الظالمین هم الکافرون یو ظلم کفر دی د مناسبت د کتاب الایمان سره او مخکې سره مناسبت شو مخکې درجات د کفر ذکر کوي او درجات د ظلم ذکر کوي دا یو شی مکه درجات د ظلم ذکر شي درجات د ایمان ته خپل معلومیږي او په دې ته تتبين الاشیاء طور بذاتها والبراش يوم الخبر لا دیم غرض نصوص کې تعارض دلاغي دفع کوي بیان غرض اتنگا یو دیکھ اللہ فرمائے والکافرون هم الظالمون دا دی والکافرون هم الظالمون نو معلومیږي دا چې ظلم کفر دی او بل دی کې څه فرمائے بل دی کې حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا هغې دا معنا نه ده چې موږ کفر کړی بالبسيطين ربنا ظلمنا انفسنا نظلم تكفر من الشباب والكافرون هم الظالمون او آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا جو کفر کړي نو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وسشی هغه دا چې ظلم درجات لري یو درجه کفر یو درجه گناہ کبیره ده بلا درجه خلاف الاولاد الوالد ولذا بيتا نصوص تعارض درش ولكن هذا تلاوت بيتا كما درجه اذا كفر دخل جو هو فسنجل والكافرون هم الظالمون ده درجه تقوم ظلم اعلى درجه اعلى درجه یو وسطانیه درجه گناہ کبیره لکه د حدود ذکر الله کړی دی اور پسې څه وایي ومن یتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه چا چې د الله د احکاماتو نه تجاوز وکړو نو په ځان یې ظلم وکړو چې یو حکم شرعي باندې عمل نه کوي په دې کافر کېږي نه ومن يتعدى حدود الله الله تعالی احکامات تجاوز او عمل یې ونه نو عمل چې ونه کړي نو کافر کېږي نه او بیا وي فقط ظلم نفسه او دریم بل تدور ما چې حضرت آدم علیہ السلام وی ربنا ظلمنا انفسنا او کبیره ولې قرآن شریف کې الله فرمایي فنسي ولم نجد له عزما نو چې دې شي امر او عزم نو کبیره کوم نه شو او بیا وتعالى سوي وتكون من الظالمين وتعالى او ربنا ظلمنا یا الله مون پدان ظلم کړو پدان هم زیاتې کړې دا خلاف الاولاد امور دي ګوره څو
میں ہوئی مولانا ظلم سو درجے شوی یو اعلی اوچتا درجہ والکافرون هم الظالمون یو کما یو اشفاق مستانیہ گناہ کبیر کے ظلم میں لیتے ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه بالخلاف الاولاد ظلم میں لیتے ذکر آدم علیہ السلام نو تعارض نصوص الجنس کتاب شو فکر دے کہ ظلم نہ کفر غشتی شوی خدا باغ اعلی درجے فکر دے کہ ظلم تا کبیرہ ویلے شوی دا وستانی درجہ ہے اور فکر دے کہ ظلم خلاف اولاد ویلے شوی دا تحتانی درجہ ہے تعارض ختم اللہ کہتے ہیں کہ ظلم نہ کفر غشتی شوی اور ایمت ہے کہ معصیت دے ویلے نو جواب شو کنا اور پھر کما درجہ دا اعلی دیما کمالا وستانی اور کہتے ہیں بندے کے خلاف اولاد ظلم اطلاق کرے دا تحتانی اعلان درجہ نو تعارض نصوص الجنس کے درجہ نو دو غرض شو یو درجات کا ظلم ذکر کئی بل نصوص الجنس کے تعارض بدل بکی اور بل رب کو معتزلہ و خوارج و مرجئہ و دری وغیرہ ہیں کہ معصیت تے ظلم میرے تے معصیت ضرر نہ صحیح معصیت ایسا میرے دیوایا ظلم کا مرجئہ ورد شو اور خوارج و معتزلہ و ورد شی بدے ظلم کبیرہ دا ایمان نہ دے وطا ظلم کبیرہ دا خود ایمان نہ دے وطا مباغی ممرد راشی نبتا دری غرض شو درجات دا ظلم مخی درجات دا کفر درم سے شو دا پدہ نصوص و فمینس کے تعارض اور درم سے شو مولانا سے ہو رد کا مرجع آمرا سنگ رد راگئی کہ معصیت درد رسی اللہ و ظلم بیلی سنگ درد راگئی اور خوارج معتزلہ و بدی نسبت کا کہ تعبیب گناہ کبیرہ سڑی ایمان نو باسی در تبراشی ظالم متویل کا مومن متویل ظالم بیلی سی بیلی مومن معلومی گلا کہ گناہ کبیرہ سڑی ایمان نو باسی داشو وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك بن هشام ابو الوليد تاکہ شبه محکم اور امام بخاری بخاص استاد دان ہو گئے شعبہ بن شعبہ بن الحجاج قال حدثني بشر ابن استاد بشر بن خالد یو بشر بن مفضل دے رجدار دا بشر بن خالد دے دا شیخ دے قال حدثنا محمد دا محمد بن جعفر دے فترمذی کے مراد محمد بن جعفر دا بے غندور ہے انا کلا غندور وطوالي کلا کوئی حدثني غندور محمد بن بشار جدالي محمد بن جعفر جدالي دا محمد بن جعفر دے غندور استاد وطویا غندور ستاوی غندور آقا چاہتے ہو کہ شور رہے گئے جسو شور کئی در استاد مجلس کی ودل بشور تھا شوری طالبات مجلس ضرور دیکھے مشتا ہے غندورات مجلسہ غندورات غنادر ہوتا مگوا جمع غنادر گئی در استاد مجلس کے شور کا شور ناغوتی یا غندور اے شور وانا نبا غندور مشور شور نو کساتو تصوکوی جو غندور دا چاہ لقب دے اصلا محمد بن بشار اگر بندار لقب دے بندار عالم فائقہ کرے نئے عالم اور دا محمد بن جعفر دے دا طول سے حفراوی دے ان شعبتا اس مولانا سے فرق سشو وقتی تحویل نمک دا شعبہ اور دا امام بخاری میں اس کی یو واسطہ ہوا یاد دے شو سوک دے رہا یو واسطہ ہوا ہوا ہے ابو الولید در امام بخاری اور دا شعبہ میں اس کے دو واسطے دیش پہ یو بشر یو محمد نو اغا علی و دا نازل اور دا شعبہ مدار و محمد رسالت شو عن سلیمان پہ جانے لکہ نوانے سلیمان ابن مہران اصاب میں کرتا اعمش یہ میری جانے سلیمان ابن مہران اعمش بتولی ویفتر و ربیعو کے بیادرے اما چوچے علتا میں خبر پکے کرنے ہوں اعمش اور یو ناشنان و بلد دوئے علتا میں غالباً نظر بیدے دیپا آخر اس پیدا چے باکم اللہ حضرت حسین شہید شہید ولد يوم خلق حسين يوم شهادة حسين يوم شبيت هجري کے حضرت حسین پسند 61 ہجری کے و یوم شبیت ہجری کے وفات شوید
او دې بار اوس پیدا ان ابراهیم نخعی مخکې تیر شوی ان علقمه مشهور شاګرد دی حضرت علقمه ابراهیم ابن یزید نخعی یو ابراهیم تیمی دی هغه جدا د ابراهیم ابن یزید نخعی نه یمن کې راغلی هغې ته منسوب دی او علقمه مبارک دی چې د عبدالله بن مسعود په خاصو شاګردانو کې دی او ما ویل چې عبدالله مطلب دی چې مراد عبدالله بن مسعود دی لما نزلت چې نازل شو دا آیت چې الذین آمنوا هغه چا چې ایمان راوړو ولم یلبسوا لم یلبسوا معنا ده او دې خاص نه کې ایمان خپل د ظلم سره یا لبسا یلبسوا دی یا لبسا یلبسوا دی ځان پوهېږه لبسا یلبسوا اختلاف ته وایي ضربه یضربو او مصدر لبس راځي لبسا یلبسوا لبسا والتباسا اختلاط التباس قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَلَبَسْنَا ماضی مقصور رین شوا او ما يلبسون مضارع مقصور رین شوا لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اختلاط او مصدر سرا دی لبس یو لبسا یلبسو دی پسین سرا داغی مصدر لب سرا دی سمع يسمعوا لبستو ما جامعہ مستلا علی یلبسون قرآن شریف کے اللہ فرمائی یلبسون ثیابا خضرا یلبسون مثل یلبسون ثیابا خضرا پورا مضارع مقصور ہے مصدر لب سند ندا تچانا شو ولم یلبسون لباسا یلبسون او یو لبسا پسی سارا دے لبسا یلبسو اگر مکس او درک دے اولو دمائی ہر دن کے ایمان پر ظلم سا قال اصحاب ہدایت نازل شنو اصحاب نبی علیہ السلام کو فرمائے ایونا لم یظلم کیا ظلم نہیں کرے تو صحابہ کا مطلب ہے ظلم کی تنبیہ دوبارہ تنکیر دے اور تحقیر دوبارہ پورا کوڑے ظلم سے بولا کیا ظلم نہیں کرے لیکن ظلم اتنا مباخر آپ کو لولا کی تو کیا نہیں کرے بتا بطول غرش ایمان پر ظلم نہ خاطر ظلم مختار نہ خلقے نو صحابہ دا ظلمین نہ کم ظلم واقعی تاو جواب را کے شابہ سے رکھوٹے ظلم کمی ہو ظلم شابہ سے خلاف پر اولا کھوٹے نہیں ظلم دیکھر پر ایمان نہ خلقے ورے ظلمین تنبیہ دپارا تنکیر تحقیر دپارا کھوٹے ظلم پر ایمان سر نہیں ہو جائے گے خلاف پر اولا دیوا نشت نو فانزل اللہ عز و جل نو اللہ پاکتا آیت نازل کر سوئی ان الشرك لظلم عظيم اذا تدري ظلمنا تنوين دپارا تعظیم دے تنکیر تحقیر نہ دے تنوین دپارا تحقیر نہ دے کم جو تنوین مراد دے تعظیم لویا درجہ دا ظلم مراد وما لتقوصوا جلویا درجہ دا ظلم کفر شرک دے ان الشرك لظلم عظيم یعنی ایمان دا شرک سر مخرط حال دوام بخدای ایمان ہم دے وہ شرک کمانا گورو پیغمبر مانم و شریک مانم دست بنا کے شرک فی ذات نہ اقامی نہ کہو شرک فی صفات ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ زلفا یا ساتا دا شرک فی ذات تمکی مشرکان قائل نو بڑے دا انسان تمت خلق السماوات والارض یقولون اللہ دا انسان تمت نزل من السماء ماء وی اللہ ابھی اللہ مانا یا اللہ مانا جا شرک بہتاو پسکی بہتاو وصفاتو کے بہتاو وربوبیت کے بہتاو وصفاتو کے بہتاو نو گورا نو ایمان سر و شرک نہیں ہو جائے گے وہ سب دیر خلق دانتا مسلمانان ہوئی او عمل دا شرکیات ہوئے مکمل دا شرکیات و عمل دے الرسیدون چے مافوق الاسباب دی اگئی کے لبندن اسوالو نہ دے مافوق الاسباب کے لبندن اسوال کو شرک دی زیارت نہ بچے ہوا تاکہ مافوق الاسباب ما تحت الاسباب کی اوبل نہ مختل شرک جہاں لوگ کے اسباب بلد دی اوبر اور جامع رہا دی بزروائی ولی دامون سفر بزروائی چی اوبر اور جامع اور روڑے رہا دا شرک شرک بی وقوفہ دا ما تحت الاسباب دی دا عموما دا سبب لان دی اوبر اور شرک
جامعہ وړلی شي دا په اوټ کې اسباب باندې داخل دي او ما د زوی راته زوی خو زوی هغه د انسان په وس کې نه دی بعضې وخت یې ما وکړي بچی ورته پیدا نه شي جوړېدل د انسان په وس کې نه دي علاج کې ور انسان جوړ نه شي او مړ شي نو ما فوق الاسباب کې د بدن غوښتنه شرک دی شرک جلی دی ما تحت الاسباب دا چې موږ وایي ایاک نستعین خاص تا نه مدد غواړو بل چا نه دا په کومو څیزونو کې ما فوق الاسباب دی کې بدن نه شي غوښتلی او دا ټول خلک دې رسول ګرځي او دا ګناهګانې ښځې دا چیچاوی دا چیچاو مخکې یې نیولی هغوی باقاعده د زیارتونو نه غوښتنه کوي خلک چیغې نه وایي یا فلان مدد یا فلان مدد المدد المدد مدد به د خدای نه غواړې که د بنده نه به غواړې د الله نه به مدد غواړې یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو حسب دی نسته قرآن دی او ما تحت الاسباب کې مدد غوښتلی شي ما له چترۍ راوړه ما له ټوپک راوړه دا د اسبابو لاندې دي ما فوق الاسباب کې نه شي غوښتلی دې ته نه چغې ویلې او نشترمنا او د خاورو لاندې پروت دی او ته ورته وایې یا عبدالقادر جیلاني المدد المدد شته که نه بعضې خامخا خلک عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لوی عالم او لوی مفسر او حنبلي مذهب د حنابلو خدای خانم دومره خامخا دي هلک اجتهاد که څه یو واعظ کړل او واعظان هم په لیکلام دي هلک اجتهاد که څه کوله نو اجتهاد غلطه شوه نو چې غلطه شوه نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ملک الموت سره روحونه نوړلې نو هغه کلک د پټه راوړې دا څه کوي وایي دا خدای نو راکړه روحونه یې واپس واخلې چې د خلکو کې واچو خلک واپس ژوندي شي ماشاءالله نو چې ملک الموت الله الله نو الله ورته وایي چې یا الله یو ځوانو هغه روحونه خو ما نه ټول هغه واپس واخېستل وایي چپکه چپکه به د زمان وس نه رسي غلی شه به د زمان وس ته رسي هلکه دا د کفر خبره ده که نه ده آیاسته دا څه خبره او خلکو نن سبا په دیوالونو باندې کښتۍ جوړه کړي او یو پر دوی شکل یې د عبدالقادر جیلاني جوکېلا کې ورته تسبیح ورکړې دا خامخا ده چا د براق شکل جوړ کړی دی او د خشته جینۍ مخ یې ورته جوړ کړی دی داسې خوبصورته جینۍ ده چې طالب ورته وګوري بازار ورته نه پېږي نو پیغمبر علیه السلام په داسې ښکلي شکل سورې دا عیاذا بالله دا براق ولیدې خاک شي دا قسم نخرو والا بعضې خلک راوتي دي نو الحاصل سره بس خلاصه اوس راوله صحابو د ظلم نه کم ظلم اخېستې وایه ادنا ظلم خلاف الاولا رسول الله مبارک ته کومه درجه واخېسته اعلی ظلم چې کفر شرک دی نو مراتب د ظلم یې درته یو حدیث کې رسول مرتبې قولې دوه اوس په پېښې په خبره مراتب د ظلم دې سره دفه ده په میان د نصوصو کې براده چې کوم ځای کې ظلم انصاف په کفر شوی دی دا به علی چې کوم ځای په صغیره ګناه شوی دی دا به نه چې کوم ځای کې په معصیت شوی دی په کبیره دا به متوسطه درجه دا به شوه اورات په چا راغی مولانا سیوای او څه و مرجحه راغی چې ته وایې چې معصیت ضرر نه رسوي دا د په معصیت د ظلم اطلاق شوی عورت په خوارجو په معتزله هم راغی وایه که نه په څه باندې راغی شاه وسې چې په معصیت اطلاق د ظلم راغی نو خو د ایمان نه سړی نه وباسي که نه معصیت دی په خلاف الاولا اطلاق کېږي نو د ایمان نه خو نه وباسي انسان چې د ایمان نه وباسي په هغې رد راغی مولانا صاحب یو خبره ذهن کې واچوه دلته ظلم نه ان الشرک نزل فانزل الله عز وجل دلته سوال وکړي دا آیت په مخکې نه نازل دا انزل ولې وایي نو بعضې وخت چې پیغمبر علیه السلام د یو موقع په مناسبت یو آیت ولولي اگر چې مخکې نازل وي تعبیر په انزل سره کوي دا مو وایه چې دا صحابي ته پته نه وه نو هغه ته ویلي اوس نازل شو عبدالله بن مسعود د صحابي عبدالله بن مسعود هغه ته پته وه چې دا مخکې نازل دی
بیا تعبیر په انزله ولیکئ یو آیت مخکې نازل وي او د موضع بل یو مقبل شیغې سره د آیت مناسبت زه به مثال درکړم که نه معوذتین کله نازل دي په مکه کې او چې په پیغمبر مبارک سحر وشو په مدینه کې نو الله پاک معوذتین نازل کړ دا مخکې نازل نو بعضې وخت کې آیت مخکې نازل او په یو موقع پیغمبر مبارک هغې ذکر وکړي په هغې نه دوی په نزول سره تعبیر دی څوک تکرار نزول وایي او څوک ورته نزول وایي ان الشرک لظلم عظیم مولانا قاسم نانوتوي راته ګورې په حکمتونو الله خبر دی مولانا قاسم نانوتوي دلته یو ناشنا خبره کړې یاره خو ناشنا علم دې سړي نه خدای پاک ورکړی او وایي بده لم یلبسونه معلومېږي چې د ظلم نه کفر و شرک مراد دی هغه څنګه بلبسو اختلاف ته وایي نو اختلاف په یو محل کې وي په دوه کې نه بیا په جدا ګیلاس کې دی او په جدا ګیلاس کې دی د اختلاف نه دی اختلاف به کله شي مولانا چې دواړه په یو ګیلاس کې راځي دیک شو خبره نو لم یلبسو راغلی اختلاف به نه کړی د ایمان خپل پر ظلم نو د ایمان محل قلب دی نو د ظلم نه به هغه ظلم وایو چې محل قلب وي د ظلم نه به کوم یو ظلم واخلو چې محل یې شي قلب ځکه اختلاف راغلی محل کوي نو چې ممکن یې هغه وایي چې محل کوي اختلاف ممکن یې نو هغه وایي چې محل کوي نو اختلاف ممکن کوم وخت کې راځي چې ایمان په قلب کې دی چې ظلم او د قلب ظلم کفر شرک دی داشتان ہوتے ہوئے کیا نا لم یلبسون باندې ظلم نه مراد ظلم عظیمه کو پر مراد دی لکه اختلاف مکوي نو الله او اختلاف مکوي اختلاف ممکن او ممکن اختلاف هغه چې په یو ځای کې د ایمان ضرب طلب دی بدل او د ظلم نه هغه ظلم وایم چې محل طلب وي نو چې دا کوم ظلم محل طلب وي ته کفر شرک دا د معصیت او د نور دا محل دا هو اندام دی یو ځای کې مولانا قاسم صاحب ناستو او د یو کافر سره د یو یهودي د عیسائی سره مناظره نو خبره د قرآن او د انجیل نه نو مولانا قاسم صاحب وایي چې زموږ قرآن محدود دی نو دې دلیل دې سره وینا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله نو عیسائی ورته وایي دا خو زما دلیل دی د قرآن د آیت ستا دلیل دی خدا زما دلیل ځکه الله ذکر مې دی او ذکر نصیحت ته وایي او انجیل هم نصیحت انا انزلنا الذکر انجیل نصیحت دی ټول وانا له لحافظون نو چې دا کوم آیت ته د قرآن د حفاظت دلیل استدلال کوي نو دلته د انجیل د حفاظت او استدلال کوي دواړه ذکر مولانا قاسم صاحب یو ماشوم بده جواب درکړم چې یو ماشوم پخلی درکړم زوی د ماشوم پخلی درکړم هلکه یو طالب په سرپوهایي او د ویلې غراباس هغه غراباس او مایک ته ودرو ای بچي د انزلنا او د نزلنا په منځ کې څه فرق دی وی انزلنا دا چې موږ یو ځل نازل شوي او نزلنا څه معنا بچي وی چې لږ لږ نازل نو وی دلته الله انزلنا نه دی ویلي څه ویلي دي نزلنا چې لږ لږ نو هغه ذکر چې لږ لږ نازل دی هغه قرآن دی انجیل نه دی دا بعضې نقطې وي مزېدارې را به چې اوس حدیث ته مسایل مستنبطه وله وراشو مناسبت د باب سره په ما درته وي مسایل مستنبطه څه دي چې صحابه به کله مشکال راغی نو حضور پاک نه به یې تپوس کوه پته ولګي چې قرآن مبین په خپله نه دی چې کوم آیتونه د تذکیر او د نصیحت دي هغه بینات دي ما راته مخکې ویلي لقد یسرنا القرآن للذکر آیات بینات هغه کوم یو دي مولانا صاحب دا چې کوم د نصیحت دي او چې احکاماتو سره تعلق لري نو هغه لتبین للناس ما نزل الیهم قرآن محتاج دی د پیغمبر تشریح صحابه بغیر دا قرآن په تشریح بغیر د پیغمبر نه نه پوهېږي پیغمبر مبارک سنت حجت شو حدیث حجت شو ایونه او بل د ظلم درجات یو خود ظلم صحابه ته ظلم ادنا رشته ولار دی او د الله پاک دی ظلم عظیم مراد چې کفر او بل دا معلومه ظلم درجات یې درته وښودل په دې کې تاسو هم شو چې په کوم نس پیل شي او استاد تاسو کولی شي شارح حدیث کتاب ته معلوم شي
قرآن شارح پیغمبر باب علامة المنافق وبسيشة مولانا باب علامة المنافق. قال حدثنا سليمان بن عبد الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا الاشعث. جزاك الله باس ما تقدر شاكر dari riwayat وبسيشة جواب. قال حدثنا محمد بن مالك عن أبي عامر أبو سهيل. Jadi kalau mereka nak dakwah mau macam mereka dulu. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. علامة المنافق. مناسبة إذا ما كسر سيره كتاب الإيمان سرا درجات النفاق شمال. ما كدرجات كفر شمال. به درجات ظلم شمال. والدرجات جاشمالي النفاق. نقول درجات النفاق شمالي نقول درجة كفر ده أو كفر ده الإيمان. غدا درجة كفر ده تجاري الإيمان على شيء وضوء بالله. لكن ما هو خبر الله سكره. ما كتبوا به كما بعرف أي كمل كفر أصابي يقولون به. دخل الإمام بخاری وياه. كفر هو بيجي من كدانية الإيمان. نفاق جريلا الإيمان. أبر الله صلا. نقول درجات النفاق ذكر كإيمان كدرجات الكفر أو ذلهم ذكر بود مناسبة جو. أو ذلهم نفاق غدا درجات كفر ضد الإيمان. ده يا وبارك. لا بارك سري. لا بارك إذا نصوص الناس كتعارض لنا بردانك. كان المنافق إطلاق ومسلمان شبيه. فدي يقول كذا لا ندرج الاستنقاذ. أو كان المنافق إطلاق فكافر شبيه. لا. لا ندرج فسق شو معصية شو كبيرة شو برا درجة شيء شو كفر غير خلاص. علامة المنافق. وذكرنا سليمان أبو الربيع يقول له سليمان إنه البغدادي خان بصرك وفاة شريف. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر محمد الشبل بن كثير الأنصاري أو نافع ابن مالك ابن أبي عامر. نافع ابن مالك ابن أبي عامر. نافع من كان مالك تنكرم أبو عامر أو أبو سهيل أبو عامر صفتني خان ده نافع ده نافع كليا صوت ده أبو صالح أبو سهيل ده أو مشهور تابعين عن أبي ربلان نقدر كيش مالك ده وناكب تلاد لكريش الإمام ده خطا ويخان ده إمام مالك نري مشهور الإمام مالك مراد ده مالك ابن أنس كذا مالك ابن أبي عامر ده مشهور تابعين أبو هريرة شاگرد نے کہا جی أبو هريرة شاگرد عن النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث نخل منافق بيدي ودلت مولانا للتشريد لكم ده حديث معاوية داول السراشي منافق چانا مقصود ده دا نفقا ينفقو دا نفق دا سمسري دا سمسري سورة سمساری کی رسولن کے سرے یو طرف نے اس کی بلد والا پولیس کی دو خلی ہے دا دو کور کے اشکاری لا کہ کم دے سمسارا ورطا نا دی اشکاری دن تلٹنا ہے ناتی بابل صورت آتے ہی دے دا کانگی منافق ہم دو کور کے ہم بر مرگ دور مسلمان اللہ سمساری مخلا پوری ان کی ایسا کرو اب روتے تھے جو لذات مطالب اختلاف نو محفوظ جو لنا فرق سولن دا سمسارینا اخکارینا دو کور کے دیکھ دو کور کے اوزانا مخلے والے دو کور کے اس براشو مولانا صاحب منافق دو قسم دے یو منافق عقیدہ گلے عقیدہ بھی ستا ہوئے کہ بخلی اسلام اور بغلی کی کفر ہے یو منافق عملی یا منافق فقہی دے دوارا ہوتا ہے عملی موقف دا آگے کبھی کے بڑا کی ایمان وہ اوصاف دا منافق فقیر مسلمان دے
او اوصاف د منافق پکې نه منافق عمل د منافقینو دی او منافق فقهي فقها چې منافق ذکر کوي دا ذکر دی نومبه منافق کې بدله کې کافر پکې مسلمان دا کافر دی ان المنافقین الذين في الدرك الاسفل من النار دا هغه چې قرآن شریف کې الله فرمایي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نومبه منافق کافر او دا به منافق دا د مسلمان او اوصاف د منافق اعتقادي پکې معامل د منافق دی نو فقها دته وي فقهي ودا مسلمان دی اوس براشه مولانا سے یو بل خبره ده او جو د نفاق منافق دا ولې منافقت کوي دا څه وایي منافق عقیدوي یا مدامت او صاحب دا یعنی اوجه د نفاق عقیدوي اوجه د نفاق عقیدوي دا ولې نفاق دا نه بده کافر دا په نه ایمان دا نه بده کافر ایمان دې نه د پرې تصدیق یې نشته دا خپل ایمان ولې کوي یو دا چې دا یاري دا وجه نه حاضر مسلمان نه یری دې یو وجه حاضر مسلمان نه یری دې یو وجه دویم وجه تمام کوي مسلمان وزکات راځي هم کوي تمام دریم تجسس د جاسوسي کوي د خپل مرګرو لپاره د سبا لړۍ منافقین جاسوسي دا مسلمان وي د یوریا جاسوسي امریکای جاسوسي بلا جواسیس کافر جاسوسان جاسوسی کے درې مواد ضرورم مواد اصلا ضرورم د مسلمانانو زړونو کې شبهات پیدا کول او هوه پرون د بیت الله ته مسکوا او نن وای چې کعبه بیت المقدس ته کوا او بیا بیت الله ته کوا دا څنګه چل نه مسلمانوں کی شبہ لگن سبا سوشل میڈیا ته کوم دا منافقین ناس یو آیت په پاره به اعتراض کی نو خلق پر لګي به اعتراض کړی او بیا په جواب سره ونه کې خلق ورګي شکوک پاتې شي نن سبا راځي یو حدیث وایي نو به اعتراض وکړي چې اعتراض کوي نو خلق ورګي به شوبه پیدا کی بیا په جواب سره ونه کې نو خلق په شوبه کې پړي اصل دې ماته ډېر خلق ډېر نه کوي د اردو والا بالخصوص دا بعض ملکونو نه کوي یاره ولادت د یو انجینیر دی خدای پاک یې مردار کړي دا سره مې انجینیر مې ولادت په سوشل میډیا یاره ولادت حدیث باندې هغه اعتراض وکړ دا څنګه دا خبره دا جواب مې موږ نه لري زه ته به ویم په دې تمامي جواب شته خو دې شک پیدا دا آیت دی وې او دا جواب پیدا سره کې د مولې نه دی اور شکل کی پیدا مطلب تبیو یہ دلیل انجینئر زمون خلق اصل کې چې وټه کې انګریزي وایي کنه نو دوی ته بیا د انګلیش شخصیت کوي دا دوی ته انګریزي وایي څه باندې ده بس اړون ته انګریزي هم نه ولا هم پټه ته نه استعمال زه کوشش کوم چې انګریزي استعمال څه ضرورت الحاصل خلاصه دا خبره څه شو یا اوسه پاره کوي تیارې د حاضرنا دیم تما کوي په غنیمت کې بیا په نور مال بنایي درې په سوې تجاسوسي کې د کافر د پاره ضرورت په سوې شکوک پیدا کوي په د مسلمانانو شکوک پیدا او بل سره پینځما استهزاء کوي دې لپاره چې دې استعداد کې جوړ باندې دا دوی خپل سوچ دي موږ کې به شرکت کوو او شاته سبونو کې مو غوړې د خپل ته ټکا او منافقان خلک باندې
هغه په وګو سکونو کې ورېدل نو سبا ته به کتل چې د دې د موږ پورې یو استعداد راشي دا د نفاق او جوړ دي د نفاق ثلاثون نخل منافق ثلاثون دري وده تسوال كوا إذا ثلاثون ناري درست 40 ناري وقال 40 من كنا فيه كان منافقا خالصا تعرض جواب تماما كيكرا دي قصاص وديالي ميو عادت تبلنا في نكي على دي أقلنا في الأكثر نكي يوم كده رسول الله مبارك الله دري خودري بيوة يوصل بالأخر دي الخبرون وزيادة لكن أحكامات فراتل دا يو جواب دیم جواب يسألي يوم في غنبر مبارك دلك درير عليه بل وقت سالو لکه ما تاسو ته ویلو ما نه چاته پوسو د طالبات څومره دي بل وخت چاته پوسو د څومره دي یاره یو لساو وای نو دا اوس ما شمیرلې کو نه دي یو وخت مې دې کې یو عادت راغی دا غي نه تعبیر وکړ بل وخت بل دا غي نه تعبیر رسول الله مبارک دی یو وخت درې او صاحب مستعذر کړو صلوات بل وخت ودا څو مستعذر کړو څلور نو استعارض نشي إذا حدث جگل خبر کی کذب دروغ ہے وإذا وعد جگل وعدہ کی اخلف داغی خلاف ہے وإذا اؤتمن جگل اعتماد شی نو دی خیانت ہے بیا سر دراشا اذا حدث کتوی اذا صفات خوبا مسلمان کی بشتا درو مسلمان وی وعدہ خلافی کی او خیانت ہے دا مسلمان کی بشتا بسیتو نو جواب سرے دلینا منافق عقیدوی نه مرکب منافق منافق عملی یا فقهی یا خپل جواب او دویم جواب علماء کوي اذا د حضور پاک زمانه منافق ته مراد عقیدوی خدا کے زمانے هغه زمانه کې دا صفات صحابه کې نو دا صفات پچا جو مولانا سے عقیدوی صحابه کې دا صفات کوي چې درونو یو خلاف هم کوي او خیانت دا دویم جواب چې منافق عقیدوي شو مختص زمانه د رسول الله مبارک هغه زمانه کې یا صحابي یا کافر یا منافق نو صحابه په داس نو منافق ته ورته او درې خبره د تزخ کولې وکړه د منافق عقیدوي کې مولانا زوی او کتبه چې دا وسات مسلمان کې وتا نه ازاله اعتیاد د پاره دی ہمیشہ درو ویدی عادت ہمیشہ روادی خلاف ورزی کئی ہمیشہ خیانت کئی نو جدا اوصاف پر طریقہ دا اعتیاد او دا استمرار لالن نو دا با مسلمان نیدا بسی مولانا سے دا بکرا شو مسلمان با یوزد درو ہوئے دو دل با ہمیشہ بنا ہوئے او دلتا ازالہ فضل آگئی چکالا خبر کی درو ہوئے اذا وعد مسلمان میں یوزن و روادی خلاف کے ہمیشہ بنا پھر اذا وعد اعتیاد لدے چکلا وعد کی خلاف بولد گئے اذا اؤتمن چکلا پہ اعتماد کی خیانت تھی لیکن اتری وارسی بطولن پر طریقہ دا اعتیاد پکرا لگے عادت تھی اور پر طریقہ دا استمرار لالن دا منافق عقیدے بھی مسلمان کے بھئی پر طریقہ دا اعتیاد و استمرار بنی مسلمان کی بھئی کو یو بھئی دو بنی مسلمان کی بھئی کو دو بھئی دری بنی یہ دریو آرائی پر طریقہ دا اعتیاد و استمراری عادتی منافق اعتقادی ہے تو جواب ہے مولانا سے یا منافق عملی یا مختص صحابہ دا دور دا نبی علیہ السلام کوئی یا دا اذا اوصاف پر طریقہ دا اعتیاد و استمرار دریو آرا منافق اعتقادی در مانا خبر مسئلہ کیا اس راجع لک تفصیل دا تنورا موقع اذا حدث کذبا احتیاط دے دا عمل لسان چی جبر کے نقصان دے اذا وعد اخلفا دا ظلم و اذا اؤتمن خانا خیانت بجوارح و جیدہ دا جوارح اذا حدث کذبا عمل لسان جبر خراب دا اذا وعد الخلفا ذلکی ندا وعد خلاف ظلم حرام دے اذا اؤتمن خانا عمل دا جوارح و خیانت کرے نو جوارح حرام ورپسی بلغو سویما اذا حدث کذبا کذبا ستوئی خلاف الواقعات دا واقع خلاف الذکر
اذا حدث چکل او صيغه الماضي تحققا راوړي یکذبون وای اذا حدث كذب یکذبون وای دا صيغه الماضي هم راوړي دا وسم ثابت دی او اذا وعد اخلف سمانا دغه په چې کوم وخت کې وعده کوي هغه وخت کې نیت نه دی پوره کوي دا درې واره دا چې دوی روز تاسو له بده نه راځي چې کوم وخت وعده کوي هغه وخت نیت نه پوره کوي دا معنی اذا وعد او چې کوم وخت کې وعده کوي هغه وخت کې پوره کوم او رسط عذر شرعي لا یا عذر تبعی لا دی نو خیر دی پر انسان بیا معقول نه ده دا سره وعده وکړه چې زه به د جمعې په ورځ تعالی قرض راکړه 1000 روپۍ جمعې په ورځ به درکوم جمعې په ورځ باندې باران شو زیلې طوفان یادې نه جوړه شو پروا نشته عذر شرعي لا دی عذر تبعی لا دی پروا نشته یو بل دی چې ویو دا وعدې په وخت کې نیت او د وفا کوي وروسته نیت بدل شو هغه وخت نیت کړی او وروسته نیت څه شو بدل نو که چې مسلمان ته پکې ضرر نو بیا حرام ده او که مسلمان ته ضرر نو بیا مکروه تبدیلي ده سمې وایي دې اذا وعد اخلف سم اصلاح شو چې وعده کوي هغه وخت نیت یې هلکه 1000 روپۍ راکړې جمعې درکوم او هغه وخت نیت یې چې یو ډل مې د لاسه کړې بیا د استغفار معنا وایي دا کې ولات شي اذا وعد صيغه الماضي او کله هغه وخت کې وعده وخت کې وفا وکوم رسط عذر تبعی شرعي لاله دا په مؤاخذه نشته دا انسان د معذور او چې وی هغه وعده وکوم او د پورا کولو نیت یې ورسته نیت بدل کې بیا پورا کوم نو که بنده ته پکې ضرر او مخلوق ته بیا حرام دی وسط د منافق شو او که بنده ته پکې ضرر او مکروه تبدیلي ده خلاص شو خبره اذا وعد اخلف اذا وعدي وكذا نیت جناب پورا کوم وإذا تؤمن سمعنا کو زمان خلق معنا کو چې پیسې و سره امانت کې دي نو خیانت کې نه مړه هغه خو ډېر معمولي شی دی امر یې ګناه نه معمولي ده اذا تؤمن چې په دې اعتماد شي هغه ته ودیعت او امانت ورته نه وایي چې اعتماد کوي نو خیانت کوي سمانا دا هم پکې داخل دی دا ودیعت والا چې تاسو سره امانت پیسې کې خو دې راځي دا شو دا عام دی دا په اعتماد وکړو چې مالا مساله راکاو دې خراب ده دا په اعتماد وکړو چې پیرا راکاو دې وونه ده دا په اعتماد وکړو چې مالا جاپاني شرا راکاو دې چینوانه ده دا په اعتماد وکړو چې مالا 1 نمبر شرا دې 2 نمبر ټول پکې راځي دا په اعتماد وکړو چې مالا دا شیرا کا 1000 روپے کیلو عوام 1000 روپے او دا پکې 2 نمبر یا ټاګه والا ټول پکې راځي نن سبا تقریبا 99% تاجران پکې راغلي دومره ګيري دي دومره چې نامه اعلان دی ویزان دی شیخ الاسلام دی په شکل کافر مسلمانۍ او حج عمره نه قضا کوي او ټول نمبر 2 نمبر سره خلاصي په اعتماد وکړي نو ټګیله او په خبر کې رانجون ستر کې ډاکي وي بڑے والے وي او ناس ته ننګوان وسلم راځو ما ورته وی صاحب ننګوان په څو کې وروي پدې الکه دا ستاد په مواله ودا زماده په ننګوان راځي تاسو هشته دی او دې هغه نه تلې وره ما کړل دی ورته دومره پوټی نشنه کچا تر راکړه ودا څه کې راکړه دا کومه چې نفسا ویلارو بچا خاصو یا قال راغی مې اوس ته ترې دې جوړیږي په مو ده خاص بلې لاندې کې چې خو دې پر هغه مارشه دا باندې مې اعتماد وکړ چې خراکا نو تل دې لاندې وراره ما په مارشه پینځه په تګ لګیره دي نیولې نو ګیره باندې بچاله به اور نه ورکه خدا باندې خلک ګیره دوکې رسای ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الزحام
وګي خپل خبرې ورته کوي خبره چینګه کی او تا ته دوکه کوي نور بګیره بچاله په ورنه نو سړی په ذکر زورو بلې وو وی واجه درستا ګیره نو د دې عالم شیخه نو بریدونه خو په ګیره کې نه دي ته ماته لګیره کړې وو او بعد خلک ګیره او پټکي او مولایي دا د دنیا لپاره استعمال دا ګونه ګرانجه جوړي پستر کوي او د ګیره پریخي او باندې وایي دې خبيث ته دې نشي وردا ساتو کبال دا د پریخي دی چې خلک په مې دی باندې نن سبا خلک ورته ورپري مارکیټونو کې واړو والا لکانې خشتا خپل کینولي دا مې پرای راځو هیڅ نه دي سره کینولي دا چې راشي د سودا دې د طریقې واردات دې د ایمراګیر وایي دا خلک چا د مولا شکل جوړ کړي چا د تبلیغي شکل جوړ کړي او چا د صوفي شکل جوړ کړي څوک مولا بدنامي څوک تبلیغ والا بدنامي او څوک صوفیا بدنامي دا شکلونه جوړ کړي دي لپاره چې خلک توکا اذا تمنا خان او وعده کې د هغې خلاف کوي خشي لرو کور کوي او چې دا وایي خبرو کې دا کوم ځای جوړ دی دا چې جاپان والا او مینس کې په کارخانو مارکیټ کې جوړ کړي اټول صفت حجونه هم کوي او دا نه الله کوي حج کوم 0 میټر والا د استاد پلار به 0 میټر راځي او سیوه د ټول دنیا دوکه کړه توبه نو آیت المناسبت د باب سره ښکاره شوه علامه د منافق او درې نښې شوې چې یو دا مذمت کوي ښه چې دروغ علی سبیل الاعتیاد او وعده خلافي علی سبیل الاعتیاد او خیانت یعنی مسلمان اعتماد او توسل پاکي کې ټګي کې دا پسې شمال راځي لکه زور وایا کنه سره ولیا قال حدثنا ادریس بن محمد قال حدثنا سفيان عن المعاصي عن عبد الله بن محمد عن مسعود بن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كل به كان منافقا خالصا ومن كان به خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن حالا وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر تابعه شعبة عن الأعمش. قبيصة ابن عقبة الإمام البخاري رحمة الله عليه الشيخ أو كوفي لخان قبيصة أو سفيان نمبر سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري ترشوي أعمش بن سليمان بن مهران ترشوي عبد الله بن مرة مشهور تابعي عبد الله بن مرة دام كوفي او حمداني دي حمدان سره تعلق دي او مسروق ابن الاجدع بلو تیر شوی دي سورة قفی سباح دي تیر شوی دي یا فتیر میں لگی کنا ورسو مسروق دي عبد الله بن عمر کی رسول دي وہ بوینا دا فرق دي دا عبد الله بن عمر ندي عبد الله بن عمر بن العاص صحابي دي لا رو دي دوار صحابه دي النبي عليه السلام قال 40 ورما تقول 40 صلوا ما کی صلاة تدبیر میں ہو او دې کوم اقوال په مبتدا نکره واقع شوه نو یا به تاسو کوم چې او خصال مخصصه نکړه او یا دا چې بنا د ابتدایت په افاده نه دا یو پیدا ورکړي دا توجه پیدا کوي ضرور خطتونو ته من هغه څوک چې وی ضرور خطتونو بده کې کان منافقا خالصا نو تاسو په دې سره ورو مسلمان کیږي او منافق خالص له عقیده وی دی نو یو جواب دا چې منافق خالص نه خالص عملی والا مراد خالص عقیده وی نه مراد خالص نه مراد دی لکه عملیو کې بیا خپل مرتبه او دلیل په سره دلیل پرستو بالا شي پرستو ومن كانت في يوم دوس ومن كانت به خصلة منهن كفجاء إلى سلور يوم خصلتي كانت به خصلة من النفاق يوم إلى النفاق حتى يدعها نو کله منافق عقیدوي وي نو هغه په خوندلو نه مسلمانېږي او بیا کلمه شهادت وي توبه وباسي اوس به په حتی يدعها پس قرینه شوه چې پرېږدي نو په خوندلو خو یوازې سړی واپس نه مسلمانېږي هله به مسلمانېږي چې توبه وباسي او کلمه شهادت وي توبه وباسي
ويدعها معلومين كده منافق خالص عقيدة من المراد وعملية أعلى مرتبة وانا مراد ولې د څلور اوصاف د کفر پکې بیا کافر نو چې هر یو پکې بیا کافر مخکې ده نو خالص په عملي او په پیشي کې اعلی نمبر اول نمبر والا يدعها بقرینش خود به مولانا صاحب یو زبر یو بله خبره مو کوم چې دا څلور والا پکې په طریقه د اعتیادي نو بیا خالص منافق وایي دا مانا ته څه وایي چې څلور والا پکې په طریقه د اعتیادي خالص یا د پیغمبر مبارک زمانه کوي او چې یو پکې په طریقه د احتیاطي نو خالص منافق بیانې ځکه یدعها یو پکې راشي په طریقه د احتیاط نو هغه خالص عقیدوي منافق نه چې ضرور والا پکې په طریقه د احتیاط راشي وای عقیدوي منافق باندې ته اذا تمنا خانه ما هو اذا الجوارح والنقصان اذا حدث كذب دا جبه واذا عاهد غدر دلته کې وعده په عاهد فرق د دوانو کې وعده د یو طرف نه لکه دا کار وکړو معاهده د دوانو طرفونو نه دا کار وکړو ته به زموږ داسې کته او کته کوم ودلته د عاهده نه وعده مراد د بدلی دا کوي ودا خاصه مفجرا یا سره خصومت کې تدل کوي دغه اصل ذکر ځاتو خلکو کې ګناه او باسي مخلوق ته ضرر رسي دا د جبه نقصان دي خدا مخلوق ته ضرر رسول شو دا سلو شو نو بس مناسب مسائل مستنبطه آسان دي خان هغه وخت ما وي تابعو متابعت کړی دی د چا د سفیان شعبه د متابع شو نه تابعو متابع د قبیصه د تیر وتما متابعت کړی دی د چا د سفیان دی او دیګه د سفیان متابع دی د عامش نه په شیخ کې شریک او د شي لیکلو دي چې دا متابعت نه کسر دی غلط وي ښه متابعت تامه دی شیخ کې شریک دی چې عامش دی نو سره سفیان متابع شو سفیان ثوری او شعبه متابع شو خلاص شو علامه منافق سره مناسبت راغی او درجات یې شمېرل چې دا هغه منافق دی چې کوم عقیدوي نه فقهي او عملي دی او ما وی عقیدوي چې دا څلور والا پکې په طریقه د اعتیاد وي خلاص شو نو دې کې ترغیب ورکړي چې یو صاحب منځان ساته او دې کې رات کې مرجئه او خلاصه مرجئه او څنګه رات کې مولانا صاحب دا مرجئه وي چې معاصی درنه رسي د دوی ګور د سړي منافق جوړي څنګه درنه رسي او په خوارج معتزله هم رات شو دا یا تعالی کچته ایمان نه سړی وستره نو بیا په توبه او سره ذکر جو حتا تابع او یدع برابر بعد ما صرف پر موضوع سړی واپس کیږي نو معلومیږي چې ایمان نه لري وته بس ورته مولانا صاحب